بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 2 دی. نن به ان شاء الله مونږ تعوذ او تسمیه وایو. اولنی درس کې مونږ تکبیر تحریمه ویلې و. تکبیر تحریمه څه ته وایي؟ د غوږونو انسان چې نیت تړي کنه د مونځ لپاره او اول الله اکبر وایي د تکبیر تحریمه وایي. دا تحریمه چې دی دا د حرام نه جوړ شوی، د حرام نه اوتې دی. نو تکبیر تحریمه ورته ولې وایي؟ وجه دا ده چې انسان کله دا خوراک سکاک حلال دی، خبرې اترې دا خلکو سره حلال دي، دا حرام نه دي. ګرځیدل حلال دي، حرام نه دي. یو خوا بل خوا کتل حلال دي، دا څه حرام نه دي. خو چې کله دی الله اکبر وي کنه دا ټول ارسه د باندې حرام شو. لکه خوراک سکاک بیا نشي کولی، الله پاک ته ولاړې په مونځ باندې ودرې دي، نو چې نیت ته وتړلو نو خوراک سکاک د باندې حرام شو. چې نیت ته وتړلو یو خوا بل خوا کتل د باندې حرام شو. چې نیت ته وتړلو نو ګرځیدل در باندې حرام شو. چې نیت ته وتړلو نو یو بل سره خبرې اترې درته حرام شوي، نو ځکه ورته تکبیر تحریمه وایي. الله اکبر. دینه پس بیا موږ ثنا وویل سبحانك اللهم، ای الله ته پاکي، ای الله ستا ذات پاک دی، وبحمدک او ټول ثنا صفتونه ستا دي، ته ټول ثنا صفتونه لایق یعنی ټول ثنا صفتونه ستاینې دا صرف ستا د ذات دي، دا د بل چا نه دي. ټیک شو؟ وتبارک اسمک، او یا الله ستا نوم برکت والا دی، ستا نوم برکت والا دی. وتعالی جدک، او ستا شان ډیر اوچت دی، ستا شان ستا بزرګي ډیر اوچته ده. وتعالی معنی د اوچت دی، جدک ستا شان ستا بزرګي. ٹھیک شو؟ ولا الہ، او هیڅ څوک د عبادت لایق نشته غیرک بغیر ستانه، بغیر ستانه. ٹھیک شو؟ نو دغه وشو. بیا نن به اوس مونږ وایو تعوذ. تعوذ څه ته وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته وایي. اعوذ معنی ده زه پناه غواړم، اعوذ معنی ده زه پناه غواړم، یعنی زه په پناه کې راتلل غواړم د الله جل جلاله. بالله معنی د الله جل جلاله. اعوذ زه پناه غواړم، یا زه د الله په پناه کې راتلل غواړم. بالله د الله جل جلاله، زه د الله په پناه کې راتلل غواړم. اعوذ زه پناه غواړم، اعوذ زه پناه غواړم بالله د الله جل جلاله، یعنی زه د الله جل جلاله په پناه کې راتلل غواړم. اعوذ بالله زه د الله پاک په پناه کې راتلل غواړم. اعوذ بالله زه د الله پاک په پناه کې راتلل غواړم. د چا نه پناه غواړي؟ د څه شي د وجې نه پناه غواړي؟ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، د شیطان رجیم نه، د شیطان رټلی شوي نه، د شیطان مردود نه. رجیم چې دی که نه، رجیم دا رجیم دا د رجم نه جوړ شوی. رجم څه ته وایي؟ په کاڼو چې څوک اولي که نه او مړې کې هغه ته رجم وایي. څوک چې په کاڼو اولي دغې ته رجم وایي، رجم. ټیک شوه؟ نو شیطان ته ولې رجیم وایي؟ نو دا په کاڼو نه دی ایستلی شوی، خو ده ته الله جل جلاله حکم کړی چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ده سجده ونه کړه او ټولو فرشتو حکم وکړو اسجدوا لآدم، فرشتو ته او د ابلیس ته الله حکم وکړو چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه. فسجدو، نو ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس، بغیر د ابلیس نه، د شیطان نه بغیر. نو ټولو الله د آدم علیه السلام ته د الله په حکم سره سجده وکړه. نو د سجده ونه کړه، د الله پاک حکم یې ونه منلو. نو دته الله پاک وی ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ته زما د امر نه آدم علیه السلام ته سجده کولو نه کوم څیز منې کړی؟ نو دا ورته خلقتنی من نار، تکبر وکړو، زه دې د اور نه پیدا کړم. وخلقته من طین، او هغه دې د خټې نه پیدا کړی دی. نو د دغې وجې نه د الله جل جلاله دا ډېر بد شو او ډېر ویې رټلو، بېعزته یې کو او ډېر سپک کو، او ورته وفرمیل اخرج منها فانک رجیم، اخرج منها فانک رجیم، ته رټلی شوی، بېعزته کړی شوی، وځه د دې جنت نه. نو د جنت نه بیا راوښکلو. نو دا شیطان مردود چې دی که نه، شیطان رټلی شوی. دا انسانان د الله پاک نه غافله کوي، د الله پاک نه غافله کوي. نو ځکه حکم راغلی دی چې تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره د شیطان رټلی شوي نه، د شیطان بېعزته کړی شوي نه، د شیطان مردود نه د الله جل جلاله په پناه کې راتللو دعا وغواړئ. نو اعوذ بالله معنی ده زه د الله په پناه کې راتلل غواړم. د چا نه پناه غواړي؟ د چا نه پناه غواړي چې د الله په پناه کې راتلل غواړي؟ نو د شیطان رجیم نه، د شیطان رټلی شوي نه. نو موږ به وایو اعوذ زه پناه غواړم بالله د الله جل جلاله، زه د الله پاک په پناه کې راتلل غواړم. من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. رجیم معنی رټلی شوی، بېعزته کړی شوی، مردود. ٹھیک شوه؟ اوس دې نه پس به بیا موږ وایو تسمیه.
ٹھیک شو تسمیه. او ما تاسو ته وویل چې د تعوذ نه د تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ته تعوذ هم وایي، استعاذه هم ورته وایي. د دې دا دواړه نومونه دي، تعوذ هم ورته وایي، استعاذه هم ورته وایي. اوس به موږ بیا به وایو بسم الله الرحمن الرحیم. د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه پس به بیا موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم. د با معنا ده مونږ د دې معنا کو سره او کله کله مونږ د معنا د دم کو د او اسم نوم ته وای، او لفظ الله ته وای. نو موږ به د دې معنا کو او زه شروع کوم د الله په نوم. د دې با معنا دلته کې مونږ کو په ٹھیک شو. زه شروع کوم د الله په نوم، زه د الله په نوم شروع کوم، زه د الله جل جلاله په نوم شروع کوم چې الرحمن چې ډیر مهربانه او الرحیم چې خاص رحم کوونکی دی، خاص رحم کوونکی دی. نو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله معنا ده زه شروع کوم د الله په نوم، زه د الله په نوم شروع کوم. داسې بیا ووایي زه د الله جل جلاله په نوم شروع کوم. ٹھیک شو. نو دا اوله ترجمه شو، دا دویمه ترجمه شو. نو زما په ذهن مطابق دا دویمه ترجمه ډیره ښکلې ده، زبردست ده، لکه دا د سلیس ترجمه ده، سلیس ترجمه. نو بسم الله معنا ده زه د الله په نوم شروع کوم، زه د الله جل جلاله په نوم شروع کوم چې ډیر مهربانه او خاص رحم کوونکی دی. عام مهربانه او خاص رحم کوونکی دی. عام مهربانه څنګه دی؟ رحمان معنا ده چې په هر چار مهربانه دی، په مسلمان هم مهربانه دی، په کافر هم مهربانه دی، په نسواري باندې نسوارو باندې مهربانه دی، په يهودي باندې مهربانه دی، په هندو باندې مهربانه دی، په دنیا کې په هر چا باندې مهربانه دی، په دنیا کې په هر چا باندې مهربانه دی. او الرحیم معنا خاص رحم کوونکی دی یا خاص مهربانه دی. نو خاص مهربانه څنګه دی؟ نو مفسرینو د دې تفسیر کړی دی، وایي چې په قیامت په ورځ باندې به خاص په مسلمانانو مهربانه وي، هلته به د کافرانو باندې او په نسواراو باندې، په یهودیانو باندې، په هندوانو باندې، بت پرستو باندې، په آتش پرستو باندې او په ستاره پرستو باندې، د انور پرست چې دي، د نور عبادت کوي او دغه شانتې د سپوږمۍ عبادت کوي، د دقې خلکو باندې به مهربانه نه وي. صرف او صرف لا اله الا الله محمد رسول الله وینکو باندې به مهربانه وي، رحم کوونکی به وي. ٹھیک شو. نو رحمان معنا ده چې په هر چا په دنیا کې په هر چا رحم کوي، مهربانه دی. او رحیم معنا چې قیامت کې وخت صرف او صرف په مسلمانانو مهربانه وي او په مسلمانانو به رحم کوي، په بل چا باندې به نه کوي. ٹھیک شو. نو بسم الله معنا ده زه د الله په نوم شروع کوم چې ډیر مهربانه او خاص رحم کوونکی دی. ٹھیک شو. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله زه د الله په نوم شروع کوم. نو بیا مونږ دلته کې وایو چې یاره د دې په آخره کې به مونږ اشرعو راوباسو. اشرعو معنا ده زه شروع کوم. نو دا دلته پټ دی، په دې بسم الله سره لیکلی شوی نه دی. نو که څوک تلاوت شروع کوي نو هغه به وایي چې اقرأو زه لولم، یا څوک یو کار شروع کوي هغه به ابتدئو وایي، یا شروع کو نو بیا به اشرعو وایو. اشرعو معنا ده زه شروع کوم. بسم الله د الله په نوم، زه د الله په نوم شروع کوم چې ډیر مهربانه او خاص رحم کوونکی دی. ٹھیک شو. نو اول به چې نیت وتړو نو الله اکبر به وایو، دغه ته تکبیر تحریمه وایي. بیا به ورپسې ثنا وایو، ثنا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک، دغه پورې به وایو. بیا به د هغې نه پس بیا تعوذ وایو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیا به د هغې نه پس تسمیه وایو، بسم الله الرحمن الرحیم. نو دې ته تسمیه هم وایي او بسمله هم ورته وایي. ښه، بسمله دا ورته وایي. ها، بسمله هم ورته وایي. او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته تعوذ هم وایي او استعاذه هم ورته وایي. او بسم الله الرحمن الرحیم یو نوم تسمیه دی او کله کله ورته بسمله هم وایي. دا دواړه نومونه دي. ها، نو تکبیر تحریمه، بیا ثنا، بیا تعوذ او بیا تسمیه. او دې نه پس به انشاءالله بیا مونږ سوره فاتحه شروع کوو. نو دا امید دی په دې به تاسو پوه شوي یې. زه کوشش کوم چې داسې اسانه ترجمه درته وکړم چې په دې باندې ماشومان، زنانه، نارینه، عوام، خواص، هر څوک په دې باندې پوهېږي، طالبان او عام خلک چې په دې باندې پوهېږي. او دا د هر مسلمان لپاره زده کړه دا ډېر لازمي دي. د مونځ کم از کم ترجمه چې مونږ له راځي، چې په ټول قرآن باندې نه پوهېږو
چې کم از کم په مونږ خو پوهېږو چې زه الله ته ولاړ یم چې الله سره زه څه خبرې کوم زه الله پاک ته څه وایم چې کم از کم هغه خو مونږ ته یاد وي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس به اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام